نن چې محترمو زمونږ کوم وظیفه ده ډېره زیاته عظیم شان او ډېره زیاته د کمال وظیفه ده. داسې وظیفه ده محترمو دا پیغمبرانو هم کړې، داسې وظیفه ده دا صحابه کرامو هم کړې، داسې وظیفه ده د الله پاک څومره نیکان حل کوي، د هغوی څه مقصد دی، دغه مقصد یې پوره کېږي نو هغوی هم دا وظیفه کړې. کو چېرته د الله پاک په نیکانو بندګانو باندې څه حالات راغلي، کو پیغمبرانو باندې راغلي، کو په صحابه کرامو راغلي، کو دغه رنګې په نیکانو خلکو باندې راغلي، دا وظیفه هغوی کړې ده. یوازې موږ او تاسو دا وظیفه کوو نو دا وظیفه ډېره زیاته مشهوره ده او هر چا کړې ده. نو که تاسو خپل حاجات پوره کول غواړئ، خپل مشکلات حل کول غواړئ، هر قسمه مقصد ته رسېدل غواړئ، ستاسو په زړه کې په مغزو کې دماغو کې څه مقاصد چلیږي، د هغې د حل لپاره به ستاسو دغه نن وظیفه وکئ. انشاءالله الله پاک به ستاسو هر مطلب، هر مقصد، هر خواهش، هر ارمان او دغه رنګې هر قسم حاجت به الله پاک ستاسو پوره کړي. هر قسم مصیبت، تکلیف، پریشانی، ټینشن دینه به الله پاک تاسو په امن کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخښونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. محترم مسلمانانو، نن چې کومه زموږ وظیفه ده ډېره زیاته عظیم شان وظیفه ده، دومره ناشنا وظیفه ده چې دا وظیفه جنگ احد کې صحابه کرامو ته منافقان ویلي چې ګوره دشمن را روان دی او دشمن ډېر زیات دی، نو دې صحابه کرامو ته یو لفظ وي، حسبنا الله ونعم الوکیل. حسبنا الله ونعم الوکیل. الله پاک زمونږ لپاره کافي دی. دشمن کو هر څونه زوروري، دشمن کو هر څونه طاقتوري، دشمن کو هر څومره تعداد په لحاظ سره برابري، دشمن کو هر څومره د هتیارو په لحاظ سره برابري، څومره په جوش او جذبې سره میدان ته راکوزېږي، حسبنا الله الله پاک زمونږ لپاره کافي دی. ونعم الوکیل او ښه کارساز دی. ستا په دنیا کې یو مقصد دی، د رښتې لپاره کې حسبنا الله ونعم الوکیل. یاره دا کور والی خو لازم نه کوي، خو حسبنا الله ونعم الوکیل. الله پاک زما لپاره کافي دی، ښه کارساز دی. د دې په زړونو کې به ور واچئ او ستاسو د رښتې بندوبست ته به وکړي. دغه رنګې محترمو کاروبار چا ټپ دی نه روانېږي، حسبنا الله ونعم الوکیل. الله پاک زمونږ لپاره کافي دی. ونعم الوکیل او الله پاک ښه کارساز دی. اچانک ستا پیسو ته ضرورت شو، داسې ځای کې ګیر شو چې څوک شته نه، حسبنا الله ونعم الوکیل دا ذکر شروع کړه، انشاءالله العزیز الله پاک به درله بندوبست کوي. څومره ستا یقین مضبوط و، څومره ستا توجه ډېره وه، څومره ستا عقیدت مضبوط و، دومره زر به الله پاک محترم ستا کار کوي. دغه رنګه محترمو امتحان دی، امتحان ته کېناسته او څیزونه ډېر ګران دي، حسبنا الله ونعم الوکیل. الله پاک زموږ لپاره کافي دی، ډېر زیات بهترین کارساز دی چې هره موقع مشکل وي، تکلیف وي، څه ارمان نه پوره کېږي، بس دا یو ذکر په ژبه د راولئ، حسبنا الله ونعم الوکیل. انشاءالله الله پاک به ستا هر قسم مسله محترمه دا به ختموي. شکر به دې ویستل پکار دي چې موږ سره داسې چابیان دي، داسې چابیان چې په هغې باندې موږ د الله پاک عرش د اړخولی شو. بعضې کسان داسې وي چې د هغوی د خولې وتلی لفظ الله پاک دا واپس کېنه. یو صحابي، دغه صحابي لور زما څومره حیل دی، هغې له چا سوک ورکړو، مخامخ چې کوم غاښونه دا پرېوتل، نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فیصله وکړه چې قصاص به اخیستل کېږي.
ریلور نه به وله دې کمې ښځې له چې غاښونه مات کړل دې کمې ښځې چې مات کړل دقې له به غاښونه ویستلی شي او دقه ښځه چې کومه وه دا د یو غریب سړي لور وه او دغه صحابي چې کوم انتهایی غریب و او تعلق یې الله پاک سره انتهایی ډېر و نبي علیه السلام یې غاښونه به له ماته و دغه صحابي په جوش کې راغلی د الله رسوله نه شي ماتولی زما د لور غاښونه به نه ماتېږي نبي علیه السلام حیران شو صحابه کرام حیران شو خدای پاک دا څنګه چلی یار نو په دې کې د کومې زنانه له چې غاښونه مات کړي دا راله او اقرار یې وکړی وي چې د الله رسوله زه قصاص نه علم زه بدل او بدله نه علم او دا قانون هم نه چې څوک ووایي چې زه قصاص نه علم بدله نه علم نو بیا څوک قتل کولی نه شي یا چاله غاښونه نه شي کټ کولی نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په خندا شو وایي بعضې داسې خلک د الله پاک سره تعلق ساز کړی دی هغوی چې اسم د خولې نه خبره وباسي الله پاک بیا قبلوي نو څومره چې یو انسان دا وظیفه په اخلاص سره کوي الله پاک به دومره کاره زر کوي محترم نو که ستاسو مقاصد دي ستاسو حاجات دي خواهشات دي نو تاسو روزانه به تاسو 96 پیرې 96 پیرې 96 پیرې څلور کم سل پیرې دا به تاسو حسبنا الله ونعم الوکیل دا شروع کړئ مخکې وروسته به دې درود شریف د همها وایي که 3 پیرې وایي که 7 پیرې که 9 پیرې دا کلمات به همها 96 پیرې دا وایي حسبنا الله ونعم الوکیل د کاروبار دپاره میله شي د پیسو دپاره هم کولی شي دولت دپاره د رزق دپاره چې څومره مسلې دي تا پکې چې حسبنا الله الله پاک کافي زمونږ دپاره ونعم الوکیل ښه کارساز دی انشاءالله الله پاک به ستا مل شي په هر مقام کې الله پاک به ستا مرسته وکړي په هر ډګر کې الله پاک به ستا داسې غیبونه ستا حاجت پوره کړي چې ستا به تو خیال نه وي داسې غیبونه به الله پاک تعالی رزق درکړي چې ستا به تو خیال نه وي دعا وکړئ الله پاک څومره کسان چې دا وظیفه کوي یا الله پاک د دې بهتر او نعمت بدل ورکړي یا الله پاک بهترین بدلی ورکړي اعلی بدلی ورکړي عظیم الشان بدلی ورکړي د چا کو د رښتې مسله وي الله پاک رښتې ولا په ښه طریقه وکړي ښه ځای کې ولا وکړي د چا کو د مال او دولت مسله وي الله پاک مال او دولت ول انتهایی ورکړي دومره مال او دولت ورکړي چې دې بل چا له مال او دولت د تقسیمول شروع کړي یا الله پاک که د چا په زړه څه حاجت یې څه ارمان یې پوره کړي ولا د چا څه مشکل یې الله پاک ختمه کړي ولا یا الله پاک زمونږ خامی او ناصر الله پاک مو خوشحاله آباد ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته